نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانان ورونو مخکې جمعه کې ما ستاسو خدمت کې عرض کړی چې چونکې دا میاشت د ربیع الاول ده او په دې میاشت کې الله جل شانه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړو نو دغه مناسبت په بنا باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت او د نبی علیه السلام د اخلاق او د کردارو داغي بیان پکار دی چې مونږ عام مسلمانانو ته د نبی علیہ السلام زندگی معلوم شي د ژوند حالات معلوم شي د دې خبرې نه خبر شو چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام د دې دین د پاره څونه تکالیف تیر کړي دي نبی علیہ السلام چې دنیا ته کله نو راغله نو غیر چا پیرا په مدینه منوره کې یو ځای بل ځای یهود آبادو هغوی سره چې به نورو خلکو جنگ جګړې کولې نو دوی به دا خبره کوله چې یو اخیری پیغمبر راتلونکی دی چې هغه راشي نو مونږ به د هغه پیغمبر تابعداري وکړو نو په تاسو باندې به غلبه حاصله کړو دا له نبی علیہ السلام دنیا ته نو راغلی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته اولین او آخرین ویلې کیږي د اولین معنا دا ده د هر چا نه مخکې اول د آخرین معنا دا ده د هر چا نه رستو
دا اولین نبی علیہ السلام تا ولی وی او دا آخرین ورطا ولی وی اولین ورطا پا دی وجبان دی وی چه دا سیرت دیرو کتابونو لکلی دی او دا تفاسیرو سیرت حلبی مشہور یو سیرت کتاب دے دا خبر لکلی دا چه نبی علیہ السلام فرمائلی دی اول ما خلق اللہ نوری دا ہر سنہ اول اللہ پاک چه سسیز پیدا کرے وغا زمان نورو قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو تا کتاب راغے تاسو تا نور راغے قد جاءکم کتاب و نور نور مبین دا دی نور نا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دا مراد دے چی نور نبوت راغے دنیا تا دا پیغمبری نور او بیا داسی نور چے آغا دا ہر چانا دا طولو پیغمبرانو نا دا طولو انسانانو نا دا طول کائنات نا مقدم او مخی دے دا نبی علیہ السلام خدمت کی با حضرت جبریل علیہ السلام راتو او وحی بے دا اللہ پاک دا طرف نا راوڑلا قرآن مجید دا بے راوڑو درش کالا جبریل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام خدمت کی حاضر شوے دے پا دے درش کالا کی 24,000 پیری راغلے دے سلیرش زر پیری دا یو آیت تا پارا دا یو سورت تا پارا دا 2-3 آیتونو دا پارا اللہ پاک جبریل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام خدمت ترا لے گلے دے کل بچاولی دا کل بچاونلی دا کل بخپل اصلی حیات کے انو چابا نشولی دے کل با یو بنی آدم پا شکل کی راگے دا یو انسان پا شکل کی براغے نو چا دا انسان پا شکل کی براغے نو کل با ناشنا سڑیو کل با اشناو یو صحابی دے مشہور دحیت الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام با تبکل جبریل علیہ السلام داغ پا شکل کی راگے خوراتب بارحال وحی بیرا وڑلا کل بچاوم نلید خبر بمسوک نشو وحی برالا دا وحی بخپل آثارو اغبا داغین با صحابہ کرامو معلومہ کڑا چی خلق دا نبی علیہ السلام باندی وحی راغلی نو یورز راغی نو جی نبی علیہ السلام تی تپوسو کچی رو رستا عمر بسوم رئی 100 کالا عمر بدی منگا انسانانم دے اولنا تپوس کو کنا علیکتا 100 کالوئی نو دا نارینا لگ لگ رشتیا ہوئی او دا زنانا سوچا درو ہوئی زنانا نا کہ تپوسو کا اتیاو کالو تا 150 کالو بائی مانا تاسو خیال درازی او سپینگیره کدی بابا وی راشه کئی گوری بابا اس خبر نشتا بابا سونا قیمتی ٹکے دے بابا سمر دنون مزیدار دا ادب او دا احترام ٹکے دے او چی گیرن دی سپینا شونو بس تے گا نور بکی سخواری غاخون دی پریواتل گیرن دی سپینا شوا نظر دی کمزور ہے شو بس اس کو بابا شوئے گا نا زمان دی کلی کہ وہ سڑے واللہ دی اوبا خیوچے بابا شنو تباشی دا سے ندا خان بابا شی خودے تا قیمتی شی خان یادو ساتی
چې سپینګیری شي نو الله پاک ته دا سړی قیمتي شي د عبادت طرف ته مایل شي نو موږ هم تپوس کوو د یو بل نه لکه ستا به څو کاله عمري نو څوک رښتیا نه وایي خامخا پکې یو 15-16 کاله دروغ وایي او زنانه پکې په نیم په نیمه دروغ وایي بغیر زمانه دا بغیر زمانه مې ځکه چې زه پکې سوچه رښتیا وایم هلکه بس بوډا شوې که نه نور پکې څه لټول کې زه ته د 80 کالو یې او ځان ته د 40 وي نو ته به 40 شي او بل موږ بعضې خلک یو بل ځان له دوکه ورکوو ویښته تورو ویښته دام ځان له دوکه ورکولي زموږ یو ملګری و هغه ته هغه به د سر ویښته هم تورول او د ګیرې ویښته به هم تورول ګیرې بونډۍ بونډۍ پرېښې وه نو ما ورته لکه 2 خبرې وکړه یار یو خو دا ګیره اوږده که دا بونډۍ ګیره ختمه که او دویمه دا ده چې په دې باندې دا اسکاره مه لګوه دې توروالي نه یې قدار شه مې مړه خو چې لږې ورځې تېرې شي دا سټې بیا سپینې ښکاري خدای دې خوشحاله کړي دا خبره پې زما بده ونه لګېده بلکې ډېره پې ښه ولګېده وی الله دې خوشحاله کړه دا خو دې راته ښه خبره وکړه بس ګیرې هم لږه اوږده کړه نو اوږده کړې خو ډېره نه ده خیر خو بهرحال بیا خو پرې هغه توروالي نه قلار چې مړه وې د لوی لانجې نه خلاص شوم سړی په دویمه درېیمه برش راغستی و دا په ګیره پورې مه کوه په ویښتو پورې مه کوه نو ما څه طاقت کې د کمی راغی که څه چلو شو ویس ټیک ټاک یم نو دا ځان له دوکه ورکول دي ځان له دوکه ورکول نه دي پکار ښه نو نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت جبریل نه تپوس وی چې ستا عمر څو کاله دی وی چې یاره ما ته خو پته نشته د ما د عمر خو په دې افق باندې د اسمان په کنارو باندې ما به یو ستوری لیده او 1000 کاله به هغه ښکارېده ولاړ به پړقېده به بیا به غیب شو بیا به نه و نو وی بیا به راښکاره شو او وی دا ما په خپل ژوند کې 72,000 پیرې لیدلی دی 72,000 نو که دا ښکاره پټېدلې تینا لرکې او صرف دا ښکاره کول چې ښکاري 70,000 کاله دې په 72,000 کې ضرب ورکړه نو 100 کروړه کاله به او که دا پټم 70,000 کاله او ښکارم 70,000 کاله نو 1,40,000 شو اوس له 72,000 کې ضرب ورکه خو د حدیث کې الفاظ داسې راغلي چې ما دا 72,000 پیرې لیدلی دی چې دا 70,000 کاله به ولاړو نو دا مې 72,000 ځله لیدلی دی نو هغه ورته ووي تا ته علم دی چې دا ستوری سو وی نه وی زما دی په هغه ذات قسم یې د چا په اختیار کې چې زما روح دی دا زما نورو اول ما خلق الله نوری الله پاک چې په دې کائنات کې څومره څه پیدا کړي دي د دې ټولو نه الله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نور پیدا کړی دی بیا حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا خو د هغې نه وروستو بیا الله تعالی اسمانونه پیدا کړي او ځمکې پیدا کړي دي او غرونه دي او ځنګلونه دي او دریابونه دي او وچې دي دا کائنات چې کوم موږ وینو یا نه وینو د اسمانونه وغیره او دا ځمکې ځنګلونه 6 ورځې کې الله پیدا کړي او یو ورځ هغه د قیامت د ورځې برابر ده 1000 کاله
یو ورځ 1000 کاله د دنیا 1000 کاله ځکه د قیامت یو ورځ به د دنیا په کلونو باندې 1000 کاله وي الله اکبر الله پاک دا په یو لمحه یو سیکنډ کې مدار سے پیدا کولی شو خو مونږ ته پکې تعلیم را کړی دی بندگانو ته دا تعلیم ورکړی چې هر کار کې نو په تدریج او په قلار او په سوچ او په سمجھ کوه بے سوچ او بے سمجھا م خبره کوه م کار کوه پہلے تولو پھر بولو اول خبره وتله ځان په حقیقت پوی که د هغې نه بعد خبره وکړو زموږ دا ټول کارونه وران دي د هغې وجه دا ده چې مونږ سوچ او فکر په خبره باندې نه کوو نه په خبره فکر کوو سوچ کوو نه چې کوم دی په یو عمل یو کار کوو په هغې باندې سوچ کوو نو له هغې نه وروستو بیا موږ مصیبتونو کې مبتلا شو قرآن شریف کې الله یو عجیبه اعلان کړی دی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تاسو ته یو سړی راغی او یوه خبره یې درته وکړه نو فتبینوا تحقیق یې وکړئ معلومات وکئ چې دا خبره داسې ده که نه ده اسې د دړۍ غرګینه غرنګ به وباسه اسې چې کوم دی خپله خوله مه پلیتوه اسې ځان په دروغو کې مه راوله تا ته یو سړي ووي زه دا مثال بار بار پیش کوم یو سړي ته ووي چې هلکه سپي درنه غوږ وتښتو نو ته په سپي پسې به منډې وې که اول به غوږ ګورې اول به غوږ ګورې چې رښتیا وتښتو نو منګ هغه یو منګ په سپي پسې منډې 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 وروستو چې راته پته ولګه دا ما څه کوله دا مې څه ګډې وړې کار سپي خو رانه غوږ نه یته خدای غوږ خو راپسې نښتی دی نو هر کار کې تدریج ترتیب الله د دې کائناتو په جوړولو کې موږ ته ښودلی خدای قادر لا یزال ذات دی مالک دے خالق دے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کله چې د یو څیز د پیدا کولو اراده وکړي نو د کن دی لفظ ویلو ته پکې ضرورت نه هغه موجود شوی بیا دومره لوی قدرت لري او تا ته څه وایي چې دا ځمکې اسمانونه الله تعالی په 6 ورځو کې پیدا کړي د جمعې د ورځې نه واله جمعه خالی اتوار گل نهی شورو دغه د ورځې نه اتوار د ورځې نه دا د خالی ورځ خالی پاتې شوې ده اتوار د ورځې نه شروع شو د جمعې په ورځ باندې اختتام شوی بهرحال عرض مې درته دا کوو چې آدم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کل کائنات نه الله مخکې پیدا کړي دا کائنات لا د سره ونه نه ځمکې وي او نه اسمانونه او د نبی علیہ السلام نور الله پاک پیدا کړي هغه نور نبوت ته د پیغمبري نور دی دا زموږ د پاره لوی د سعادت خبر ده لوی د سعادت خبر ده چې د دومره عظیم پیغمبر په امت کې الله مونږ راوستی یو چې هغه د هر څه نه مخکې الله پیدا کړی بیا چې کله الله وغوښتل چې په دې مخ د ځمکه باندې یو نوی مخلوق پیدا کړي چې هغې ته وایي انسان نو فرشتو ته یې ووایي زه یو مخلوق پیدا کوم ایو ته وایي څه کوې په مخلوق باندې نحن نسبح بحمدك ونقدس لك مونږ ستا عبادت کوو دا پوره ده که او دا یې ورسره ووایي چې داسې مخلوق به پیدا کړي چې هغې به ځمکو کې فساد کوي یفسدون فی الارض
ویسفک الدماء زمکه کې به فسادونه کوي جګړې به کوي جنگونه به کوي وینې به تویي دا پیدا کول ضرورت نشته الله ورته وایي زه پوهېږم تاسو په دې خبرو نه پوهېږئ زه پوهېږم تاسو په دې خبرو باندې نه پوهېږئ نو آدم علیه السلام یې پیدا کړ څنګه یې پیدا کړ د ځمکې تقریبا د شپېتو مقاماتو نه خاوره راغونډه کړه د فرشتو په ذریعه او هغه د کعبې مبارکې په دې ځای باندې خوشته کړه او بیا د هغې نه اوچته کړه وادي نعمان یو ځای دی هلته یې یوړه اولته ته د حضرت آدم علیه السلام بدن مبارک جوړ کړ او بیا یې پکې روح واچو دا واقعات مخکې نورو بیاناتو کې راغلي دي ویلي دي روح یې پکې واچو او د آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه وروستو الله هغه نور نبوت د اسمان د کنارې نه راواغست او د آدم علیه السلام په بدن مبارک کې ور واچو ټول وایي سبحان الله آدم علیه السلام په بدن کې به دا نور ګرځېده لاسو ته به راغی سترګو ته به راغی مخ ته به راغی نو چې د لاسو دې ګوتو ته به راغی دې غټو ګوتو ته نو د دې اثر به هغه محسوسه او رڼا پړق به یې کو نو دا ګوتې به هغه ښکل کړي په سترګو به یې کېښودې دا نوري نبوت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د آدم علیه السلام نه وروستو د نبی علیه السلام هر نیکه او هرې نیا ته چې دغه نور نبوت را منتقل شوی دی نو هغه یو پاکیزه بدن و چاته چې مغه نور راغلی دی نو پاکیزه د هر قسم ګناه جرم شرک ناروا حرامو د دینه پاکیزه هغه ښځه خاوند به پاکیزه و د رسول الله مبارک پاکیزه نور په پلیت بدن کې راتلی نشي په ګنده بدن کې راتلی نشي په مشرک بدن کې راتلی نشي پاکیزه هغه بدن ته به راغی دا به را منتقل کېده داسې د یو بدن نه بل ته د بل نه بل ته د بل نه بل ته حتی چې راغی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار مبارک حضرت عبدالله صاحب داغه بدن ته راغی دا حضرت عبدالله صاحب هغه سړی و چې عبدالمطلب ویلی و که ماله خدای لس زامن راکړه نو یو به تې زه ذبحه کومه یو به حلالوم خیراتی کوم به نو الله وله لس زامن ورکړه نو مشر زوی حضرت حارث حضرت عباس امیر حمزه رضی الله تعالی عنه ابو طالب ابو لهب دا د نبی علیہ السلام ترونه دي او دا عبدالله د نبی علیہ السلام والد محترم دی دا د ټولو نه کشر دی نو زامن یې راغونډ کړه بچي یې راغونډ کړه چې ما خو دغسې نظر منلی دی نو اوس به یو په تاسو کې حلالومه قرباني کوم به نا وی چې خسنه به واچو چې خسنه د چا په نوم راوختو چې خسنه واچو د عبدالله په نوم راوخت خویندو یې چغې جوړې کړې نه 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 دا خو زمونږ کشر او نیازبین رور دی دا به نه مړ کې دا به نه قرباني وی څه وکړم
وی داسې وکړه چې یو طرف ته لس اوښان کا بل طرف ته دی کا خسنې واچو بیا چې کوم دی د عبدالله په نوم راوت بیا لس اوښانو سره نو بیا د عبدالله بیا حتی چې یو طرف ته سل اوښان شو بل طرف ته عبدالله صاحب شو چې خسنې واچو نو د اوښانو په نوم باندې راوختو عبدالله صاحب د ذبح کولو نه بچ عبدالمطلب صاحب و فرمایل چې یاره اوس خو زما دا زوی د مرګه بچو مرګ خو لکه د بچ کېدل دا مطلب چې په دغه وخت کې هغوی مړ کوو که نه قرباني کوي نو اوس له د واده غم پکار دی نو د واده په فکر کې شو د عبدالله صاحب په دې لار روان دی مکه مکرمه کې یو زنانه وه چې هغه د تورات عالمه وه او پارسا او پاکدامنه نیکه بیبي وه د عبدالله صاحب ته وکتل نو د نبي علیه السلام نور نبوت یې وله په تندي کې ولید دا زما او ستا په دې سترګو نه ښکاري د دې څه خپل مقامات دي خپلې خوارۍ دي چې خوارۍ وکړي که نه مطلب پوه شوې د هغې نه بعد به ته ښکاري ته بصیرت ویلی کېږي نو هغه زنانه ده ته وایي چې یا لکه ما سره واده وکړه ده ورته وایي دا زما د مشرانو کار دی بس راغی کور ته نو بس پلار او ترونه رونه ولګېدلو واده یې وله وکړه د حضرت آمینه بیبي آمینه بنت وهب د هغې سره یې واده وکړه څه ورځې څه موده پس دوه درې میاشتې پس یا څه په هغه لار روان دی او مکه زنانه بیا اتفاقي میلاو شوه نو دی ورته وایي زنانه غږ نه کوي چې فلانی تا ما ته ویلي و د واده متعلق چې ما سره واده وکړه څه دې خیال دی وی اوس نه اوس نه وی ولې وی عبدالله زه یو پاکدامنه بیبي ما ته چا په غلط نظر کتلی نه دي نه مې پردي نارینه ته په غلط نظر کتلی دي تا ته چې ما وی چې زما سره واده وکړه نو ځکه مې وی چې ستا په تندي کې نوري نبوت ځلېده هغه لاړ اوس ستا په بدن کې نشته د دې نه معلومیږي دا چې تا واده کړی دی وی او ما واده کړی دی وی بس دا ستا د بیبي خېټې مبارکې ته تللی د حضرت آمینې بیبي خېټې ته تللی دی دا ټول پاک خلکو دا زمونږ د رسول الله مبارک د سیرت یو جلک دی انشاءالله په دې ترتیب باندې به که خیري خبره کوو خدا چې موږ کمې خبرې اورو چې دا عمل کې راولو دا بعضې خبرې خو موږ عمل کې نشو راوستی نوري نبوت موږ په اختیار کې نه دی خو د دغې نوري نبوت اتباع خو زموږ په اختیار کې ده که نه انشاءالله په دې باندې به خبر جاري که زندگی وا نو تقریبا دا ربیع الاول ربیع الثانی جمادی اول جمادی الثانی څلورو میاشتو پورې کم از کم په سیرت باندې به انشاءالله خبره کوو الله دې موږ ته عمل نصیب کي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه